فصل فی النقاط نقطة المشرق والمغرب دائرة الافق اور دائرہ معدل النہار کے موضع تقاطع کو نقطہ مشرق و مغرب کہتے ہیں. گورو اوس راشه یو د نقطه شمال یو نقطه جنوب ٹھیک ده. د دې دواړو نقاطو په منځ کې که ته کرښه راوکاږي نو دې ته وایي خط شمال و جنوب یا صرف خط شمال یا خط نصف النهار. په دې باندې چې د 90 درجې زاویې جوړه کړي نو یو طرف ته مشرق شو بل طرف ته مغرب شو. ٹھیک ده. خو دا مشرق او مغرب چې دي که د دې نه علاوه یې معلوم ډی خط دې راوکړه ګوره ډی په ذریعې نه معلومې 90 درجې زاویې به نه جوړې معلومې دا داسې معلومیږي چې دایرة الافق اور دایره معدل النهار کې موضوع تقاطع داسې چې موږ په دې ځای باندې ولاړ یو دلته بالفرض ٹھیک ده. نو دا زموږ خو داسې چورلي که نه نو نور ته کله بره ځي او کله کته راځي نو بره په اسمان کې هم د دې عرض البلد د پاسه هغه دوایر جوړ شوي دي که نه نو چې د خط استوا پاس له بلکل نور راورسي نو د دې خط استوا د پاسه چې کومه دایره ده هغې ته وایي دایره معدل النهار. نو دقه د یو جانب نه چې کوم دا نور کله د دایره معدل النهار له راورسي او داسې بیا د دې بل جانب نه دا خط چېرته راورسي معدل النهار ته. نو د دې دقه دا موضع د تقاطع چې ده دا په کوم ځای باندې چې د نور د دایره معدل النهار څه ده دې زمونږ دا چې په دې ځای مونږ ولاړ یو زمونږ دلته ګیر چاپېره افق هم جوړ شوی که نه که ته په هر ځای باندې ولاړ په دې کې لکه یو عرض البلد ضروري نه دی چې په یو باندې وای که ستا عرض البلد هر یو لکه زمونږ دلته دی نو دا خط استوا ده دې دپاره پاسه معدل النهار دی که نه او د دې عرض البلد باندې چې دلته مونږ یو نو زمونږ دلته خپل یو افق هم جوړ شوی دی که نه پوه شوې. نو دغه دایره معدل النهار اوس دا افق چې زمونږ دی خو داسې خور د قشندې دی که نه نو دا دایره معدل النهار چې په داسې تلې ده ټیک ده. نو دلته دا دایره تلې ده او هلته پې څه دی داسې پې دا بنګړی تللی دی نو دې چې یو بنګړی داسې دی یو بنګړی هغه داسې دی نو په دې دوو ځایونو یو بل کټ کېږي که نه دا موضع د قطع جدي دقه مشرق و مغرب دي نقطه مشرق و نقطه مغرب دي پوه مې نه شو. په دې ځای دلته مونږ یو نو زمونږ دایرة الافق دلته جوړېږي که نه پوه شوې او د دې خط استوا د پاسه دلته معدل النهار هم ده که نه نو زمونږ د دایرة الافق دشي دا دشي دایره شوه او د دې خط استوا د پاسه دلته معدل النهار نو یو دا بنګړی شو او یو دا شو نو یو یې په هغه ځای یو بل کټ کړی وي دلته کټ کړی دا دوه موضع د قطع تقاطع چې دي دا یو جانب مشرق او بل جانب نقطه مغرب دی. پوه شوې په دې ځای ته ولاړې دلته اسمان د دې ځمکې سره ګیر چاپېره لګېدلی دا مثلا ستا دایرة الافق شو ٹھیک ده. په دې ځای باندې دا خط استوا ده د دې خط استوا د پاسه دلته یې دشي راغلي خو مې سړی جوړولی خو دشي راغلي دشي یې درته تلي دا معدل النهار ده. نو دا معدل النهار لیکن په دې ځای دشي غونډه کې تللی نو دلته او دلته کټینګ کوي که نه دا خو داسې جدا راځي خو دا به یو وي دشي ټیک ده د یو بل کټ کوي دشي که نه دقه هغه موضع د قطع چې دي نو دا دغه دي نقطه مشرق او نقطه
دا شمال شو، دا جنوب شو، دا مشرق شو، دا مغرب شو. داسې ٹھیک ده. عام طور د ماشومانو د لاسو د بنګړي شي که نه، یا داسې هغه دوه شي چې یو داسې کېدی او یو بل داسې کېدی. ٹھیک ده. نو یو به په دې ځای باندې کټ شي، یو به دې ځای باندې کټ شي. نو دقه دوه به یو نقطه مشرق یو نقطه مغرب. دائرة الافق اور دائرہ معدل النہار کے موضع تقاطع کو نقطہ مشرق و مغرب کہتے ہیں. پیدا نمبر 1 نقطہ اور جہت. مثلا نقطۃ المشرق اور جہت المشرق میں فرق ہے. یوی جہت یوی نقطہ دوڑ زمکے رسمان فرق. نقطہ وی و جہت 90 ڈگری وی، 90 ڈگری خور ځای وي. ٹھیک ده. لکه داسې دا زموږ ټول افق دی، دلته ته ولاړې داسې. ٹھیک ده. نو دا شمال شو، نقطه شمال. دا جنوب، دا مشرق، او دا څه شو مغرب. دا نقاط شو. او بیا جهت چې دی هغه دا دی، د دې او د دې منځ کې 90 ډګري ده که نه، نو د 45 زاویې جوړه کړه. دلته هم د 45. دا ټوټل جهت مشرق دی. دا څه دی؟ جهت مشرق. یو دا یو دلته شي جوړه کړه. دا ټول دی جهت جنوب. ٹھیک ده. بیا د دې ځای نه دا ټول دی جهت مغرب، او دا ټول دی جهت شمال. پوه شوې پې؟ زمونږ د پاکستان هندوستان قبله هغه په دې مغرب کې ده. ٹھیک ده. او په دې کې به ته یو احتیاط کې چې دا خو زمونږ سره 4 واړه جهتونه شول که نه، ته په دې ځای کې چې قبله ته روباسي، ستا عین قبله دا یوه ده، عین کعبه په دې ځای باندې ده. ته دلته ولاړې او عین کعبه دلته. نو فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام. شطر نو مراد د جهت دی ټول 90 ډګري چې کوي. ٹھیک ده. نو ته بیا دا ټول چې دی دا ستا قبله نه ده، بلکې ته داغه نقطه پرس کړه، داغه نقطه شوه کعبه، او د دې نه 45 دی خوا او د دې نه 45 دی خوا. دا سره باره قبله شوه. دا مغرب نه ګورې، مغرب کې به دا ځای د نه باري که دې طرف ته مخ خو بیا مونږ نه کېږي، او داسې لږ ځای به پکې د جنوب هم راغلی. دا به ته سنټر پرس کړي، دا به سنټر، دا ستا عین قبله شوه که نه. دا عین قبله د دې نه 45 دی خوا او د دې نه 45 دی خوا. دا به ټول هغه جهت شي. پوه شوې پې؟ نو که مسجد نوی جوړی پکار ده چې ښه احتیاط وکړي او پیکس کعبې طرف ته یې جوړ کړي، یا که مانځه ته ودرېږي نو چې ښه احتیاط وکړي او پیکس کعبې طرف ته ودرېږي. خو که ستا نه پکې څه غلطي راغله چې لږ اخوا یا لږ دې خوا او بیا وروستو دا غلطي ختمېدله نه، نو ګنجایش شته. سختي به که ډېره پکار ده نه، چې لکه 15 درجې پر ورانه وي جومات، نو په دې مهنګایي کې به بیا څوک بل جوړ کړي نو بیا په هغې کې ګنجایش هغه څه نه څه شته. ټیک ده. ځکه زمونږ قبله دا پوره جهت دی، دا نقطه صرف نه ده، صرف کعبه نه ده چې ده. مونږ افاقیان یو که نه، د افاقیانو دپاره عین کعبه قبله نه ده، بلکې جهت کعبه ورله څه نه. فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام، فولوا وجوهکم الی المسجد الحرام یا الی الکعبة الشریفه. نو بیا به دغه خبره وه، بیا به کې خوا دې خوا کېدی نه شو چې شطر المسجد الحرام. نو شطر دا ټول دی. نقطہ اور جہت. مثلا نقطہ المشرق جہت المشرق میں فرق ہے. نقطہ مشرق سے مراد تو ایک خاص نقطہ ہے، لیکن جہت اس نقطے سے دائیں بائیں 45 درجے تک کا نام ہے. نقطہ تو شمال والجنوب یا جغرافیائی
قطب شمالی یا قطب جنوبی کو جغرافیائی قطب یا نقاط کہتے ہیں. فائدہ جغرافیائی قطب کی اصطلاح مقناطیسی قطب سے فرق کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جغرافیائی قطب کدی دمونږ زمینی قطب شمالی قطب جنوبی وایو نو داسې بیا مقناطیسي هم زمینی قطب شمالی او زمینی قطب جنوبی دی. د دغه مقناطیسي نه د فرق دپاره د ځمکې هغې ته دوی هغې ته وایي جغرافیايي او هغې بل د مقناطیسي وایي او هغې بل اسمان کې چې دی هغې ته سماوي وایي. اوس مقناطیسي خبره مو کوي. د دې زموږ د دې فن سره دومره کار نشته خو به هر حال داسې لږ ضمناً پکې ده. جغرافیائی قطب کی اصطلاح مقناطیسی قطب سے فرق کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جغرافیائی قطب شمالی کو حقیقی شمال ٹرو نارتھ اور جغرافیائی قطب جنوبی کو حقیقی جنوب بھی کہتے ہیں. حقیقی جنوب زمون دا جغرافیائی دی دا زمینی جی کم دی. ٹھیک دا؟ مقناطیسی قطب میگنیٹک پول. چونکہ مقناطیسی قطب کو سمجھنے کے لیے مقناطیس کو سمجھنا ضروری ہے اس لیے پہلے بطور تمہید مقناطیس کے بارے میں کچھ لکھا جاتا ہے. قدیم زمانہ میں یونانی ایک خاص قسم کے پتھر چمبک پتھر لوڈ سٹون سے اشنا تھے جس میں لوہے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی طرف جانب کھینچنے کی خصوصیت پائی جاتی تھی. چونکہ یہ پتھر پہلے ایشیائی کوچک کے صوبہ میگنیشیا کے مقام پر پایا گیا اسی مناسبت سے اس کا نام میگنیس پڑا جو بگڑتے بگڑتے میگنیٹ ٹھیک سنا مقناطیس بن گیا. مقناطیس کو آزاد حالت میں چھوڑا جائے تو یہ ہمیشہ شمالاً جنوباً رخ کر لیتا ہے. اس کی وجہ فائدہ نمبر 2 میں آ رہی ہے. اس کے سروں پر مقناطیسی قوت دا پریدو ہاں دا ځان مطالعه ځان له بیا سټیم نه ته میلاو شي نو وایي ګوره بیا پسې دي سماوي قطبین دا بیگا ویلیو که نا آغا نستور آغا بحث دی. سمت الرأس او سمت القدم 76 صفحہ باندے دے. کسی مقام کے عین سر کے اوپر اسمان میں موجود فرضی نقطہ سمت الرأس. ما تویلیو زمونږ د سر د پاسه چې په اسمان کې کوم فرضی نقطه ده که نه ځینې چال د مثال یو کمره جوړه ده چې دا د پلانکي خان په سر باندې دا د ملکیت دی که ځینې ده فرضی نقطہ ہاں ٹھیک ہے او بدلیږي را بدلیږي. سمت القدم چې بل یو ځای نه بل ځای ته شروع بدل شي کنه او دغه رنګ سمت القدم نادر ورته وي یا نظیر السمت ورته وي. او انګریزانو بیا د نظیر او وران کړی د نادر کړی. کسی مقام کے عین نیچے زمین میں سوراخ کرنا شروع کرے تو وہ سوراخ مرکز ارض سے گزر کر زمین کی دوسری جانب جس جگہ ظاہر ہوگا اس جگہ کے عین سید میں آسمان پر موجود نقطہ پہلے مقام کے لیے سمت القدم کہلائے گا. سمت القدم کو نظیر السم بھی کہا جاتا ہے. اسی سے انگریزی والے نادر لیتے ہیں. دا دلته دا ترور ولاړه ده که نه ٹھیک شو لالک ته جی نه دا بری هغه سمت الراس شو د خو په دې منځ کې چې ولدي چې راشي که نه په ښکته باندې اسمانه پورې دا بیا سمت القدم شو. بالکل د هغې په سید کې د هغې بری په سید کې چې بالکل 180 ډګري زاویې جوړه شي. فائدہ نمبر 1 سمت القدم اور سمت الراس بنانے والے زمین پر موجود دونوں نقطے ہمیشہ ایک دوسرے سے 180 درجے پر کے فاصلے پر 180 درجے دانے کا فاصلے لگا دانے دا دینے پہ 180 دے گا نا اسی طرح دینے پہ 180 دے گا دا نیک چیز ہے 180. ہاں اور انگریزی میں انہیں اینٹی پوڈز کہتے ہیں. جیسے قطب شمالی و قطب جنوبی ایک دوسرے کے اینٹی پوڈز ہیں. اگر مخالف قطبنا مخالف قطبین. فائدہ نمبر 2 کسی کرہ یا دائرہ پر 180 درجے کا فاصلہ بہترین فاصلہ ہوتا ہے. اس سے زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا. په دایره کې یا په کرہ کې چې دا 180 درجې باندې کوم نقطې ته جوړی شي دا چې یو بل سره لري دور دی بل شي لري نه. ٹھیک ہاں کسی بھی جگہ کا مقام ابعاد اینٹی پوڈز معلوم کرنے کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے. اس مقام کا مخالف عرض لے دا اوس داسې ښیي ته په دې ځمکه باندې په کومه علاقه چې یې تا ته د ټولو نه لرې علاقه کومه یوه ده. د ټولو نه لرې علاقه به هغې چې بلکل ستا د لاندې که نه نو د ټولو نه لرې
ځای به ته معلوم کړي نو د هغې په باره کې ته دا بیا ویلی شي چې زموږ د دې کلي نه د دې علاقې نه لاندې زموږ بل مخ طرف ته چې ځای دی هغه دا ځای دی زموږ د ټولو هغه بعید ترین ځای دی هغه آباد ځای دقه دی چې کوم زموږ د لاندې دی نور دنیا راته د هغې په نسبت باندې نږدې ده او هغه رانه د ټولو لرې دی اوس دا به څنګه معلومې چې زموږ د دې کلي زموږ د علاقې نه لاندې علاقه کومه یوه ده د هغې طریقه ښیي ستا خپل عرض البلد طول البلد به معلوم کړي زموږ د دې ځای طول البلد عرض البلد څه دی هغې موبایل کې دغه کتو دې ځای کې وشي دې نه واپس لاړ شه دا بره لوکیشن ووهلو سیټینګ دې ته ګوره دی عرض البلد څه دی عرض 34.462 بس دقه کافي دی او طول 72.54 دې به خپل اوقات هم روباسو ښه او که نه وه چې په ګاګرې روباسو ټیک ده پوه شو دا د دې ځای طول البلد دی دا مونږ چې په کوم ځای باندې یو اوس ګوره راشه دې ته اس مقام کا مخالف عرض لے یعنی شمالی عرض کی جگہ جنوبی اور جنوبی کی جگہ شمالی لے زمونږ دا شمالی دی ٹھیک ده چې مونږ هغه مخالف معلومو که نه نو 34.462 دا به څه والو هغه ساوت جنوبی به یې والو پوه شوې بې زمونږ مخالف ځای عرض البلد به یې دی او طول البلد به یې کمی ګوره مثلا کراچی کا عرض 25 شمالی ہے تو آپ 25 جنوبی لے لیں طول سے 180 درجے کی دوری کا طول لے جس کا کلیہ یہ ہے کہ جو طول آپ نے لیا ہے اس کو 180 سے تفریق کر دے جو جواب آئے وہ 180 درجے کی دوری کا طول ہے دا 180 نہ منفی کے تو 180 منفی 72.564 دین راغ 107.43 107.43 نو دا طول چې و دا مشرقي و او دا به والی مغربي پوه شوې بې ښه جي او مغربي چې که نه زمونږ دا چې دی دا هغه جمع حسابېږي که نه دا دا یو او دې ته کوئی ایس لیکي کوم منفي ورته لیکي یو شی دی هغه جمع او دا منفي پوه شوې اوس ته بیا په نیټ باندې دا علاقه سرچ کړه طول البلد عرض البلد په ګوګل میپ کې چې ورکړي طول البلد عرض البلد ورکړي چې دا عرض البلد طول البلد والا کومه علاقه ده نو ډایرکټ به هغې اشی به چورلي هغې حقې نقشې هغه ځای له به لاړ شي پوه شوې نو چې دا علاقه ته معلومه کړي نو دا دې چلندری د لاندې دا مخلوق پاتې کېږي او تقریبا زموږ د ټول بنیاد د لاندې تش سمندر دی هېڅ شی بل نشته بیا ورسره دغه د امریکې د برایزم ته نږدې کېږي خو ډېر تقریبا چې 800 که 900 کیلومتره اخوا خو دا ټول دغه طرفونه چې دا اوبه دي سمندر دی دا بحر او قیانوس چې ورته وایي دقه دی وشولو ده دقه یې قاعده شوه ښه چې عرض البلد به اقره واخلې خو بل جانب والا
جنوبي چې ته به شمالي کې که ته به جنوبي کې وای نو ته بیا به مخالف شمالي راوالې او طول البلد به دقه نه الټه بلکې دا به د 180 نه منفي کې نو چې څه جواب راغی اقه به بل واخلي مخالف ته به جمع یا به منفي واخلي نو دا ستا لاندې علاقه په دې سره راته معلومیږي بالکل معلومیږي لکه ګور راشه دلته به خاص دغه پیکس نالو هو هغه اندازه ده ګوره دا یې د 70 طول البلد که نه دا د 70 طول البلد واغس او 10 20 دا په دې په منځ کې 10 20 30 40 50 60 70 80 ایسے 15 اغسطی دی غالبا 15 30 دیسی خد استوا دا ده که نه 10 20 30 ټیک شو دا 10 اغسطی دا 70 طول البلد دی او 30 عرض البلد دی اوس ګوره وته 30 عرض البلد او 70 طول البلد دا شو نو مخالف به زمونږ صحیح منفي 30 او د دغه نه د 180 نه 30 منفي کا دغه 70 نو څه به دې راشي 110 منفي وشو یا سر شاید خراب نشي دلته اوس به دې ځای ګوره موږ کوم یو اغستی و دا یو که نه نو 30 عرض البلد دا خط استوا 10 20 30 وشو اوس طول البلد لراشه 110 پالي 110 پالي په دې کر خبر راځي دي منفي 110 نه دا جمع 110 دی منفي 110 په 180 شو دا خط استوا ده 10 20 دا دا ځای چې دی د دې دا به بالکل د یو بل مخالف او دا په دې کره ارض باندې دا دواړه د یو بل بعید ترین ځایونه دي یعنې دې ځای د ټول نه لرې ځای څه دی هغه دا دی پوه شوې زمونږ هغه هم دي چې د دې په خوا وشا کې راځي ښه ځکه چې هغه 72 او 34 دی که نه نو د دې په خوا وشاو کې ما ته دا ټول اوبه دي هغه دغه ځایونه سره بیا یې ساوت امریکا دا ورته نږدې دی په هېڅ کې نوم په یو ځای کې نوم نه ده پوه شو زموږ لاندې ټوټل دا اوبه دي لکه دا فاصله چې ته ناپ کړي که نه نو 30 طول البلد د یو طول البلد د دې فاصله مو معلومیږي دا عرض البلد 30 دی که نه عرض البلد څه دی 30 دی نو چې په 30 طول البلد د دوو طول البلدو په منځ کې څومره فرق دی هغه چارټ پکې تېر شوی و خیال کړی ای دی په 30 عرض البلد باندې په 30 عرض البلد باندې کیلومیټرو کې چې واخلې نو د دوو طول البلدو په منځ کې فرق راځي 74.20 کیلومیټر 74 دی اشاریه 2 74 اشاریه او فرق زمونږ څومره دی 30 نو دی 74 له 30 کې ضرب ورکړو 74.2 له 30 کې ضرب ورکړو 22 26 نو
زمونږ نه مخالف ځای چې دی زمونږ نه مخالف ځای دا ټوټل سمندر دی نږدې دی چې دی ته کومه وچه ده که نه هغه زمونږ نه 2226 کیلومتر لرې ده په اوبو کې به 2226 کیلومتر لاړ شي نو ایله وچې ته به څه شي ورننه دقه یې دا 2226 ده د دې خوا ګوره نو زړه به دله یخ ځکه چې دا څومره فرق دی 10 20 30 40 50 60 70 80 90 هغه دغه ته 95 46 دغه ورنه رسېدلی هغې کې بیا ضرب ورچې څومره جوړېږي داسې بیا دا دې طرفونو ته داسې په دې خوا باندې پوه شوې نو دې طرف دغه ساوت امریکا او دا بیا هغه نارت امریکا دغه دې طرف ته دا راځي دې طرف ده او دې لاندې طرف ته دا انټارکټیکا ورته وایي ټیک ده او دې طرف ته چې رانه بیا راځي چې کوم ډېر لرې ده دا بیا اسټرالیا ده دا به راځي اسټرالیا پوه شوې زموږ د دې علاقو سره لکه دا علاقې چې دي یا دا اسټرالیا دې طرفونو سره زموږ هغه لکه 20 22 16 17 18 ګنټې فرق یې ورسره دی او بیا بیخي یو بل نه هغه مخالف جانبونه دي په دې باندې پوه شوې که نه ځو دې مخې ته